أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. سورة مائدة آيات نمبر 80. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات، اے کسانو چې ایمان مراوړی دی، لا تحرموا محرموي طیبات پاک ما هغه څه احل الله لكم چې الله تعالی ستاسو د پاره حلال کړی، ولا تعتدوا او تاسو د حد تجاوز مکوئ. ان الله یقینا الله عز وجل لا يحب المعتدين، نخوشوي د حد تیریدونکي. دا آیات د مخکنی آیاتو سره مناسبت دا لري چې مخکې آیاتونو کې د نصاراو څخه د ځینو کسانو یادونه دا وسوله چې په دې نصاراو کې ځینې قسیسین او ځینې رهبان وو، نو چون کې هغه مقام د مدح وو او د دوی د مدح او صفت په ځای کې دا ذکر سوه په دوی کې رهبانیت. نو دی آیات کې بیا دا خبره کوي چې ټول کارونه په رهبانیت کې شنه دي او نه علی الاطلاق رهبانیت شدي، بلکې فقط په دایو صورت کې چې د مسلمانانو سره دشمنی پکې کموي شدي. نور چې دوی کوم شان په ځان حرام کړی دي او هغه حلال دي، نو دا به شکار نه دي. او بل د آیات د مخکنی آیاتو سره مناسبت دادي چې مخکې آیاتونو کې د سورت په شروع کې ځینې فروعي مسائل بیان شو، بیا په مابین کې د سورت هم ځینې فروعي مسائل بیان شو، نو دلته هم ځینې فروعي مسائل دا بیانې. الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل الله لكم، اے د ایمان خاوندانو تاسو مه حراموي طیبات پاک شان ما هغه څه احل الله لكم چې الله تعالی تاسو ته حلال کړي، یعنی کوم پاکیزه شان چې الله تعالی تاسو ته حلال کړي دي تاسو یې مه حراموئ. هغه پاکیزه شان که د خوراک شاک او د اغوستلو مربوط وي او یا د منکوحاتو د نکاح د قسمه څخه وي، شریعت تاسو ته حلال کړي وي تاسو یې مه حراموئ. ولې څوک چې حلال شان حرام ګڼي حراموي، دا د حد تجاوز دی او د حد تجاوز دا لویه ګناه ده او الله تعالی دا نه خوښي. ولا تعتدوا، تاسو د حدود شرعیو څخه په تحلیل او تحریم کې تجاوز مکوئ. ان الله یقینا الله عز وجل لا يحب المعتدين، د حد تجاوز کوونکي نه خوښي، بلکې الله تعالی سره بغض کوي او پر هغوی باندې لعنت اچوي. مفسرینو د دې آیات په تفسیر کې دا لیکلي دي چې اول خو ترک دنیا، دا دنیا پرېښودل او په یو ځای کې کښېنستل او د عامه انسانانو څخه وتل دا جائز دي، لیکن هو په شرعي حدودو کې دننه د شرعي حدودو څخه د باندې دا جائز نه دي. دوه شیه په دې آیات کې بیان شوي. یو شی دا دی چې ځینې کسان دا بزرګي بولي چې یوازې او تنها اوسیږي. دغسې کسان چې یوازې او تنها اوسیږي که یې لمونځ په جماعت وي او امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوي، نو د دغو کسانو دپاره تنها اوسېدل دا جائز دي، منع نه دي. البته حدیث کې راځي چې کوم څوک ګډ اوسیږي او د خلکو پر تکلیفونو باندې صبر کوي او خلکو ته د امر بالمعروف وظیفه جاری ساتي، نو دغه کس ثواب پر هغه کس باندې ډیر دی چې هغه تنها اوسیږي. حدیث کې د دې خبرې یادونه راغلې ده چې تاسو د امت سره ګډ اوسیږي او ځان لره جلا انتخابي سلسله مه جوړوي. علماء د دې ډیر تاوانونه بیان کړي. همیشه چې یو کس په انفرادي ژوند کې اوسیږي او نور کسان نه اوسر، نو ډیر شان د طبیعت ګرځي. سبا که د دغه شانو چا مخالفت کوه، دی د هغه په مقابله کې دومره مقابله کوي لکه د یو شرعي حکم د ماتېدلو په مقابله کې چې څومره مقابله کوای شي.
دا به تاسو لیدلی ډیر کسان چې کله په انفرادي ذهنیت باندې امختصي دا که عوام که علماوي د حد تجاوز ورسکیږي. ځینې علمام اخر داسې وي چې پر یو خپله مسله باندې ولاړ وي ولو که هغه مسله د نورو مسایلو سره ټکر وي خو د انفرادي ذهن د تداوایي چې دا مسله حق ده. کدی د علماو سره ګډ اوسېدلی ګډه زندګي کولای په یو مدارسو کې استادي کولای نو ښکاره خبره ده چې د دغه مسلې ته نور علماو ویل چې دا صحیح نه او یا د بیانولو دا وخت نه دی نو طبعا انسان د انفرادیت د ذهن راګرځي. نو اجتماعي زندگی ګډه زندگی د مسلمانانو سره کول په شریعت کې دا مقصود ده. کچا اجتماعي زندگی پریښودل امر بالمعروف نهی عن المنکر اکوایس وای او شرعي وظائف او سنن دا نجنی قضا کېدل بیا یوازې اوسېدل هم پروا نه لري. او دا بزرګي نه لکه د ځینې خلک شوای وای پلانې په دیر ښکارا د کور نه دی راوتلی. دا تر ټولو لوبي دیني ده چې د جماعت المنز پر د باندې لازمي دي د نه راوتی. مسلمانانو باندې ته امر کول د نیکو کارونو د بدو سره ګرځول دا د وظیفه و د نه کول او خلک یې بزرګي بولی. بی دینی ته بزرګي ویل خپل بی دینی ده. او دومره مسله دا ده چې جائز شان چې الله تعالی ته حلال کړی داو مثلا د خوراک شان دي یا د شک شان دي یا د غستوري شان دي او یا نکاح د مثلا د دې څخه منع کول دا درې صورت لري. یو صورت اعدادي چې یو سړی د جائز شی ترک وکړي او عقیده د دې ولري چې دا کول حرام دي. نو کچا د دغه عقیده درلودل چې د دې جائز شی کول حرام دي او هغه حلت او رواوالی په شریعت کې په قطعی دلایل ثابت شوی نو د حرام عقیده ورته درلودل دا کفر دی او په دې باندې سړی کافر کیږي. دوم صورت دا دی چې د یو جائز کار پریږدي یو روا شی دی په شریعت کې روا دی هغه دی پریږدي خو په دې پریښودلو کې قول کوي یعنی دا وایي کما دا پلانې کار وکي نو پر د باندې دي د دنیا خواږه حرام دی. او یا مثلا دا وایي چې په الله قسم دا پلانې کار بنه کوم او هغه کار په شریعت کې روا او جائز کار په دې صورت کې دا قسم ګرځي او په دغه کس باندې دا لازمي ده چې دای په دغه کار کوي چې دا کار یو کې قسم به قرباني واو د قسم دا وشتلو ورسته بیا کفاره ورکړي نو دا کار هم ګناه ده او د دې سبب سړی ځان ساتي. لکه مثلا د مور پلار سره خبرې کول دا جائز دي بلکې د ثواب کار نو یو سړی دا قسم واخیشي د الله په ذات قسم چې دای به د مور پلار سره خبرې نه کوي یا پلاني ځای ته بنځي نو په دې صورت کې لازمي ده پر د باندې چې قسم به ماتوي هغه کار به کوي بیا به کفاره ورکړي. دا دوم صورت. دریم صورت دا دی چې یو سړی نه په زړه باندې عقیده لري او نه په خله باندې وایي او ظاهرا یې د عمل څخه داسې معلومیږي چې د عزم کړي چې دای با دا روا کار نه کوي نه په خله ویلي دي نه عقیده ورته د حرام لري بلکې عزم او قصد یې کړي نو دا بیا دوه صورت پکې جوړیږي. که عزم او قصد په دې خاطر کړي وو چې پر نه کولو یې ثواب دی نو په دې صورت کې دا بدعت ګرځي او دام کبیره ګناه ده ځکه چې د شرعي حدود تجاوز کول دي او حلال شي پرېښودل کې د ثواب عقیده درلودل دا جایز نه دي دا حرام دي کبیره ګناه ده توبه ورسي استل پکار. او بل صورت ادا دي چې نه د دې عقیده لري چې دا پرېښودل ثواب لري نه د دې په خله باندې وایي نه قسم کوي خدا یو مریضی په خاطر باندې یا د روحانی مریضی په خاطر او یا د جسمانی مریضی په خاطر باندې دای هغه حلال کار پریږدي. د مثال په توګه ځینی د تصوف بزرگان د خپل صوفیانو څخه ځینی شعان منع کوي نو دغه سي د تصوف بزرگان چې کم ځینی شعان د خپل صوفیانو څخه منع کوي او یا ډاکټر یو چاته پرهیز ورکړي چې پلانې شی مخورته ته ضرر رسی دغه صورت به جائز دی په دې کې بیا کوم ګناه نشته ځکه دغه کار چې دی پریږدي د حلال کار
د دې په پرې شودلو کې نه دی دا عقیده لري چې دا به حرام کما وکي او نه پر پرې شودلو د ثواب عقیده لري بلکې دا د یو جسمانی مرض څخه د خلاصون او یا روحاني مرض څخه د خلاصون د پاره دغه سرای لري نو دا بیا منع نه دي نو د ځینو بزرګانو څخه چې ځینې داسې شیان را نقل شوي دي چې پلاني شی نه خوړي د هغه وجه دا و چې یا د جسمانی مریضي په خاطر او یا روحاني مریضي په خاطر باندې نه خوړي ډېر کسان داسې وي چې هغه د مریضي په خاطر باندې ځینې شیان نه خوري نو هغه بیا پروا نه لري نو الله تعالی فرمایي ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين یقینا الله عز وجل نخوشوي المعتدين د حد تجاوز کوونکي وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا وكلوا او تاسخري مما ده هغه څه رزقكم الله چې الله تعالی تاسو ته فرض درکړي حلالا طيبا چې حلال او پاک وي یعنی الله سبحانه و تعالی فرمایي چې تاسو د الله تعالی د نعمتونو څخه خوراک کوي لیکن حلال او پاک خوري حلال دا معنا چې د شرعي ضابطه او شرعي قانون مطابق حلال وي طيب معنا دا چې پاکیزه وي په هغه باندې ظاهري کم کثافت او خیرنوالي پروت نه وي او یاداسي شي چې د انسان مزاج او طبيعت یې نه خوشي د مثال په توګه چونګاش په ځینې مذاهبو کې روا دي ځکه د وبو شي دي لیکن طبيعت او مزاج د انسان دا غسر نه لګیږي خو نور کی نو تاسو پاک او حلال شي خوري وکلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا او تاسو خوري مما دا رزقكم الله چې الله تعالی فرض درکړي دي حلالا طيبا پداسي حال کې چې حلال وي طيبا پاک وي پاکیزه او حلال وي واتقوا الله د الله تعالی څخه وبېږئ الذي غزات انتم به مؤمنون چې تاسو په باندې ایمان لرونکي یاست یعنی په الله تعالی باندې چې تاسو ایمان لري خپل رب ابولی داغه څخه وبېږئ واتقوا الله د الله تعالی څخه وبېږئ یعنی تحریم حلال خلاف رضای حق دی مطلب دا چې کوم شی الله تعالی حلال کړي او تاسو حراموي په دې الله تعالی ناراضه کیږي نو د دې څخه پرهیز وکي او د دې کار ارتکاب مکوي واتقوا الله د الله تعالی څخه وبېږئ مطلب دا چې حرام مخوري او مطلب دا چې حلال محراموي محلال حراموي او محرام خوري د دې دواړو کارو څخه ځان وساتي د الله تعالی څخه وبېږئ الذي اغذات انتم به مؤمنون دا صفت مادحه یا صفت واضحه دي د لفظ الله د پاره یعنی هغه ذات چې هغه تاسو په هغه باندې ایمان لري نو د الله تعالی پر ذات تاسو ایمان لري او بیا حرام خوري مثلا لا اعوذ بالله یا د الله تعالی پر ذات ایمان لري حلال حرام غړي نو دا بیا کبیره ګناه ده د دې څخه ځان ساتي په شریعت کې ډېر زیات مقصودی او تاکیدی امر خپل پیروانو ته د دې دی چې د حلال خوراک کوشش وي د حرام خوراک څخه ځان ساتل ډیر ضروری دي یو خدا چې د حرام خوراک په وجه باندې د انسان باطینی او روحاني دواړو قواو ته شدید تاوان رسیږي علما ولیکلي دي چې کوم څوک حرام خوراک کوي د هغه دعا نه قبليږي او الله تعالی هغه مستجاب الدعوات نه ګرځي او بل دا چې د حرام خوراک کوونکی په زړه کې د ایمان نورانیت نه پاتې کیږي او دریم دا چې د حرام خوراک کوونکی د پاره الله تعالی د نیک اعمال توفیق نه ورکړي تاسو ته به تجربه تاسو وګورئ کوم خلک چې حرام کارونه کوي عموما د هغوی زندگی په ناروا اعمالو کې تیریږي او عموما هغوی په دومره لوی ګناهونو باندې اخته وي چې انسان د هغې ګناه تصور هم نشي کولی د عباداتو څخه محروم وي په دعا کې قبولیت نه راځي او بل دا چې په اولادونو کې صالح اولادونه نه پیدا کیږي اکثره بیا په فساد باندې اخته کیږي او بل دا علما وشودلي دي چې دغه کسانو ته د مرګ په وخت کې د کلمې ویل نور نصیب کیږي او د قبر تنګي ورته راځي او په آخرت کې بیا الله تعالی جهنم ته داخل
ځکه یو ګوله حرام چې د انسان و بدن ته داخله سول دغه جسد بیا جنت ته نشي تلای. حدیث کې راځي لا يدخل الجنه جسد غذي بالحرام، کوم جسد چې په حرام باندې لوی سي هغه جنت ته نه داخل. نو په لوی لاس باندې انسان دغه د دنیا فانی څو ورځې ژوندۍ د آخرت د پاره باید خراب نه کی، یعنی آخرت په خراب سي او دغه دنیا فقط د دې د پاره یو څو ورځې گزاره پکښ وکي چې آخرت په جوړ شي. نو دا نه د پکار چې انسان په دنیا کې د دې کوشش وکي چې فقط مال ډیر کی، اولادونه مستریح کی او خپل ځان او اولادونه به د آخرت په دی اوږده ژوندۍ کې په تباہی او مشکلاتو کې واقع کی. د دې ځان ساتل پکار، خصوصا دا اوس په خلکو کې دا د رشوت خوړل دا به خډیر په معاملاتو کې سودی کاروبار دا انتهایی ډیر دی او دا د قیامت د علائم څوم راځي او د اسلام د دشمنانو کوشش هم دا د پیغمبر علی صلوات و سلام دا څومره احادیث او دا قران کریم چې څومره یادونه د خپل پیروانو ته کړی دي. دا يهود او نصارا باقاعده د هر جزئیه جلا جلا ګوري او دوی د دې څخه دا اخستې ده چې د احادیث او د قران خلاف اعمال په اسلامی امت کې پیدا کی. هر کله چې په اسلامی امت کې د شریعت خلاف کارونه رالل نو د دوی څخه هغه قوت او رعب چې د کافرانو په زړه کې دی هغه ختمي شي. همدا وجه ده چې تاسو وګورئ کافران کوشش دا کوي په مسلمانانو کې حرام کاروبار عام کی او د حرامو کاروبارو د عموم د پاره د دوی بانکي سیستمونه سودی کاروبارونه او د دې د پاره مختلف نمونه ورکول چې ځینو ته د بیمې نوم ورکي او ځینو ته د قرضې نمونه ورکي او ځینو ته یو قسم نوم او ځینو ته بیا بل قسم نمونه ورکي. دا د همدې د پاره دي چې په مسلمانانو کې دا سودی کاروبار عام دی. دا د رشوت مسله ټول دولت په دی باندې اخته دي او ټول په پیږي چې دا پر رشوت باندې ټول خلک اخته دي، لیکن هیڅوک په دی باندې ژغ نه کوي. حتی رشوت خوړل اوس په عامو انسانانو کې خصوصا چې په دغه دولتي ادارو کې کار کوي داسې یو روا او جائز عمل ګرځېدلی دی لکه نفل چکی داسې خوندور کوي. حتی چې کله ته رشوت ورکې نو د خوندور شکر باندې ادا کوي چې الله تعالی یې درکوي نو یې داسې درکوي. نه رشوت داسې ورته شیرې مادر ګرځېدلی او دا د کفري ادارو کوشش دی چې په اسلامي ملکونو کې دا سلسله عام کله یې په د باندې رشوت وخوړي بیا به د حق دفاع کوي، بیا به د مسلمان بندي سره د کومک کوي یا امکان بیا نه لري ولی خدای د باطن خبيث ګرځېدلی دی بیا امکان نه لري چې د سبس. نو الله تعالی فرمایي که تاسو په خپل رب ایمان لري د دې څخه بیریږي دا کار مکو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. لا يؤاخذكم الله ننسيتاسو الله عز وجل باللغو فلغو باندي في أيمانكم ستاسو فكسمنوكي ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان يكن نسيتاسو الله عز وجل بما عقدتم الايمان چې تاسو قصد کړی وي د قسمونو فكفارته نو کفاره د دې قسم اطعام ور کول دي د ډوډۍ 10 مساکین لسو مسکینانو ته من اوسط ما تطعمون د میانه درجه هغه تطعمون چې تاسو یې ور کوي اهلیکم خپل کور والاوتا او کسوتهم یا جامه غیلر او تحریر رقبه او یا آزاد دل د غلام. ومن لم یجد کچیر چاپی دان کړه فصيام 3 ایام نو بیا روزی دی 3 ایام 3 ورځې. لا يؤاخذكم الله في اللغو في ايمانكم چونکه مخکنی آیاتونو کې د تحریم او د تحلیل خبره تیر رسول چې تاسو د الله تعالی حلال شان محرمو نو په ځینو صورتو کې د حلال شي حرامول قسم ګرځیدل نو یې فوراً د قسم احکام سم بیان
ځکه چې په بعضې صورتو کې تحریم د حلال شي حرام ګرځول دا قسم ګرځي چې ما مخکې درته ووایي قسمونه 3 قسم دي یو قسم دی هغه ته دوی قسم یمین وای یمین دا په عربي کې قسم ته وای راسته لاسته هم ویل کېږي یو یمین غموس یمین غموس هغه قسم ته ویل کېږي چې په تیره زمانه کې یو کار سوی دی او ستا ښه یاد دی چې دا کار سوی او ته قسم اخې چې نه دی سوی یا یو کار نه دی سوی په تیره زمانه کې او ته قسم ور باندې اخې چې دا سوی ستا ښه عقیده ده او ښه درته یاد دی دا یمین غموس دی زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب کې په یمین غموس باندې کفاره نشته بلکې دا سزای آخرت ته پاتې کیږي او دا کبیره ګناه ده او پیغمبر علیه السلام د لوی ګناهونو څخه شمیره ده پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الکبائر الاشراک بالله د لوی ګناهونو څخه د خدای تعالی سره شریک نیول الاشراک بالله وعقوق الوالدين او د مور پلار نافرمانی کول وقتل النفس او د یو بے گناه مسلمان قتلول او یمین الغموس د درواغو قسم اخیسته دا یمین غموس ته یمین غموس ځکه وایي غمس په عربي کې غوټه کېدلو ته وایي یعنی دا سړی د یمین په وجه د جهنم په غوټو باندې غوټه دی په ډېره لویه ګناه کې واقع یمین غموس پر دې باندې کفاره نشته دوم یمین لغو دی د یمین لغو بیا دوه تعریف سوي یو یمین لغو دی ته ویل کیږي چې په تیره زمانه کې یو کار نه دی سوی خو تا عقیده دا د چې سوی دی یعنی ته په خبر نه چې نه دی سوی یو چا درته ویل چې دا کار سوی و هغه نه دی سوی ستا عقیده او یقین دا دی سوی نو چې قسم پر واخستې چې سوی دی قصدن و ارادتن استاد دا عقیده ده چې دا سوی دی نو ته په خپل قصد کې رښتینی یې هغه نه سوی آیا یو کار سوی دی او ستا عقیده دا ده چې نه دی سوی ته قسم پر واخې په تیره زمانه کې دې ته یمیني لغو ویل کېږي پر دې باندې نه ګناه شته او نه کفاره شته ځکه ستا قصد او اراده د درواغو نه ده او نه د الله تعالی د نامه کمزوري او استخفاف یعنی د بیا پروايي عقیده شته دوم تعریف ادا دي چې خلک په عام خبرو کې کاری لکه عرب چې ډېر دا کلمات استعمالي چې لا والله یا موږ ځینې کلمات استعمالو چې څوک ستاسو سوال وکړي پلانې چیرې ورته ورته وایه والله که نو دا والله که حسین دی والله دی انو دا یمین لغو دی مطلب دا چې پر دې باندې ګناه نشته کفاره نشته البته علما وايي د رزق د بیا برکتی او د انسان د نورانیت د ختمېدلو سبب ګرځي یو قسم د الله تعالی د نامه سره یو قسم بیا پرواهی ده پر هر خبره باندې سړی د الله تعالی نوم نه ذکر کوي او دریم یمین منعقده دی یمین منعقده دې ته ویل کېږي چې ته پر روانه زمانه کې د یو کار د کولو یا نه کولو عزم وکړي او قسم ور باندې واخلي چې دا وایي چې الله تعالی قسم چې پلانې کار به نه کوم یا به یې کوم د دې حکم دادی چې کدی وکي کفاره در باندې لازمي شي کدی وکي کفاره در باندې لازمي شي ا کفاره نو دا د چې یا به ترا ولاړېږي و لسو مساکین تبا ډوډۍ ورکه 2 وخت ډوډۍ د سهار او د ماښام او سته څومره اندازه چې عموما ته په خپل کور کې خپل بچانو او کوروالات ورکه اوغه اندازه ډوډۍ به هغه سه اوسطه سهار او ماښام ورکه او یا به دا اوسط جامع ورکه اوسط کالی به ورکه چې هغه کمیس او پرتوګ دی یعنی دا بدن په پټی شي پټول غوټه دا شان نه دی پکې ضروری او یا یو ورځ د کور چې دره بجله کو پرې د انسان بدن په پټیږي بس دا ضروری او یا دا دی چې غلام آزاد یعنی یا شذ یا نر منځ یا غلام که مؤمن وي کني مؤمن بس تبع آزاد یې په دا دروش ان کتی اختیار لري هر کار چې تا کاو کله ډوډۍ ورکواله کله کالی ورکول او کله غلام آزاد
په ډوډۍ کې بیا ته اختیار دی کدا ډوډۍ ورکه یعنی خپل په کور کې ډوډۍ کوي لس مساکین راغواړي ماشامې ورکه غرمه دې مور کړل دا مساکین داستا کفاره ادا شو یا تر اولاد سي قیمت یې ورکه نو نیمن غنم او یا د هغه قیمت دا هر فقیر ته ورکه ام په دې باندې ادا کیږي او کدا دې پیدا نکړه نو بیا 3 ورځې فرله پسې روزي نیول دا در باندې ضروری دا د قسم کفاره ده او قسم په دغه باندې ادا کیږي نو الله تعالی فرمایي لا یؤاخذکم الله باللغو ننسی تاسو الله تعالی باللغو فلغو قسم سره یعنی پاغو باندې کفاره واجب نه ده او په دنیا کې الله تعالی تاسو نه رانیسی پی ایمانکم تاسو په قسمونو کې چې لغو قسم وي ولكن دون خبر ده يؤاخذكم تاسو رانیسی بما فاغ عقدتم الايمان چې تاسو قصد کړی وي الایمان د قسمونو یعنی په خ اراده مو کړی وي نو پدې کې بیا پر تاسو باندې کفاره ست یعنی په خ اراده مو کړی نو په خ اراده خدای آینده زمانه لپاره کیږي په آینده زمانه کې او بیا تاسو دا قسم مات کړي نو پر تاسو باندې کفاره ست او الله تعالی مرانیسی نو دا قسم کتا سمات کی نو کفاره داد د ماته دو په صورت کې فکفارته کفاره اطعام 10 مساکین ډوډۍ ورکول دي 10 مساکین لس مساکین ته من اوسطه درمیانه ما د هغه تطعمون اهلیکم چې تاسو ډوډۍ ورکوي خپل کوروالاو ته او کسوتهم یا جامه ورکول دي هغوی لره او تحریر رقبه یا آزاد دل دی رقبه د یو غاړي یعنی د یو غلام کنروي کشزه ک مؤمن وک کافر په دې درو کې تاسو ته اختیار دی هر یو چې کوي کولای شي ومن هغه څوک لم یجد کې پیدا نکړل د دې درو څخه یو هم پیدا نکړي او قسم هم اخستی او بیا قسم ور باندې واوشتي ماته هم کې نو کفاره بیا وصيام 3 ايام روزين ولدي 3 ايام د درو ورځو 3 ورځې روزه باندې سي پرله پسې ذالک کفاره ايمانكم دغه مذکوره احکام چې بیان سول کفاره ايمانكم تاسو د قسمونو کفاره د اذا حلفتم چې کله تاسو قسم واخلي او بیا یې مات کړی کله چې قسم واخلي او بیا تاسو هغه مات کړی نو دای کفاره واحفظوا ايمانكم او تاسو حفاظت وکړي ايمانكم د خپل قسمونو یعنی اول دواره خدای الله تعالی په نامه قسمونه ماخ کله بیا قسم واخه نو بیا د قسم حفاظت کا دانه چې ارګړې قسم اخیا او بیا در سمات سوي وي پدې کې دوه مسلې کسړی د خیر د کار څخه د منع قسم واخ یعنی دا یو ویل چې دا پلانې نیک کار ونه کوم قسم یا واغستی د مور پلار سره به خبرې نه کی قسم یا واغستی کوروالا سره به خبرې نه کی دا اولادو سره به خبرې نه کی نو په دې صورت کې شرعي امر دادی چې دای به دا قسم ماتي د مور پلار سره به اول خبرې کوي او یا د کوروالا سره به خبرې کوي چې قسم مات سو بیا به کفاره ورکي کفاره مخ کې در قسم نه ادا کیږي ځکه چې قسم سبب د کفاره دی او سبب چې راغلی نه مسبب راتلای لکه د روزې د میاشتې د دل چې ضروری دي د روزې د پاره کله میاشتې حاضرې دل نه سی میاشت نه داخله سوي نو روزه نه سی کېږي د رمضان المبارک نو داسې به یو ارزان حنیس کوي چې حنیس اکی ځان بیا به کفاره وکړي او بل داری چې تا پر یو داسې کار باندې قسم اخستې دي چې هغه ناجائز کار دی او تا ځان جن را منع کړي چې با الله تعالی قسم نسوار بنه کو دا نسوارم شې نه دي او دا جائز نه دي او یا پر سیګریټ باندې سیګریټ سړی کوي پر دې باندې قسم واخلي چې الله تعالی قسم زبدا سیګریټ نڅ کو انو دې صورت کې به شرعي امر داري چې پر خپل قسم ټینګ کدر څوځ کول سول نو بیا کفاره در باندې راځي قسم دې مات اوس دا غشدي دا ځینې خلک په دا سپین کاغذ کې دا نسوارېږ دي انو د دې بیا فائدہ دا وي چې نخله به خرابي راو نه بل سړی وسره په تکلیف کې واحفظوا ايمانكم تاسو حفاظت وکړي ايمانكم نخپل قسمونو كذلك دغرنگ يبين الله بيانوي الله تعالى لكم تاسو د فار آياته خپل آیاتنا
چې پاغه کې تاسو د دنیا او د آخرت مصلحت دي او شرعي احکام دي چې تاسو دا غوي مطابق زندگی کولای شئ نو کله چې الله تعالی تاسو د دنیا او آخرت مصلحت تاسو ته یشي دي نو دا د الله تعالی لوی نعمت دی لعلکم تشکرون وشاید تاسو شکر ادا کړئ یعنی د الله تعالی پر دې نعمت باندې چې تاسو د دنیا او آخرت مصلحت الله تعالی په نظر کې نیولې دي او احکامات یې درته را نازل کړي دي نو دا د الله تعالی نعمت دی د دې شکر ادا کړئ لعلکم شاید تاسو تشکرون شکر ادا کړئ صدق الله